چې دا عمران خان دی نو دی زه بندي کولی نشم، نه دی نه کتلی. جی ګناهګار دی چې ګناهګار دی نو عمران خان دی که فلان خان دی جی جیل ته بدل نه کېږي. او قانون خو الله دې معافي کړي زموږ ستا د غریب دپاره. ورشه زموږ حکمرانانو څومره غلاګانې وکړي چې بنداس په موټرو کې ګرځي. قانون زموږ ستا د غریب دپاره تا ته پته ده. او دا ټول خپلو کې یو دي، سیاست والا خبره نه کوو. دا ټول د مولیانو نه واده د ابتدا نه واده تر انتها پورې دا ټول خپلو کې داسې دي لکه د دوبو ته وګورئ. دا درته د دې منبر نه قسم خورم چې دا خپلو کې یو دي. خو موږ تاسو یې خپلو کې اړم کړي الله دې معاف. او که په دا ټایم کې تا ته یو پارټي ښکاره کېږي چې دا ټولو پارټیو امتیازي حیثیت والا ده، هغه جماعت اسلامي دی. زما محترمو امتیازي حیثیت دی چې دا ټولو پارټیو په امتیازي حالت کې په یو لږه غوندې ټوله ده الحمدلله ثم الحمدلله که د هغې ناسته پاسته ولاړه خدمت دا فقط د الله د رضا دپاره دی. زما محترمو سیاست والا خبره نه کوو، ورنه ټول یو دي. چې په زندګۍ کې ته وګوره د محمد رسول الله او د صحابو زندګي وګوره، قسم دی که هغه زندګي ویلې وي. او علي رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین د بادشاه و یو یهودي باندې دعوا وکړه چې د زمانه زغره پټه کړې ده. هغه یهودي کیس وکړ، لاړ چې د قاضي عدالت ته راوړه، ورنه امیر المؤمنین بادشاه اوس کېږي په زور انتغشتي شي، په زور انتغشتي شي. لیکن دعوا یې وکړه وي کورټ ته خبره ورسېده جي، قاضي له خبره ورسېده. چې قاضي له خبره ورسېده، هغه قاضي چې وکتل چې خدایا امیر المؤمنین حضرت علي کرم الله وجهه دعوه کړې ده چې الله دومره زور ورکړی چې په زور هم ته اغوستی شي. امیر المؤمنین دی نن په یو خپل د رعایه باندې دعوه کړې ده چې زغره پټه کړې ده. توجه غواړم کیسه وکړه. هغه قاضي الله والا قاضي و، دی نه کتل جي چې دا عمران خان دی نو دی زه بندي کولی نشم، نه دی نه کتل. جی ګناهګار دی چې ګناهګار دی نو عمران خان دی که فلان خان دی جی جیل ته بدل نه کېږي. او قانون خو الله دې معافي کړي زموږ ستا د غریب دپاره. ورشه زموږ حکمرانانو څومره غلاګانې وکړي چې بنداس په موټرو کې ګرځي. قانون زموږ ستا د غریب دپاره تا ته پته ده. او دا ټول خپلو کې یو دي، سیاست والا خبره نه کوو. دا ټول د مولیانو نه واده د ابتدا نه واده تر انتها پورې دا ټول خپلو کې داسې دي لکه د دوبو ته وګورئ. دا درته د دې منبر نه قسم خورم چې دا خپلو کې یو دي. خو موږ تاسو یې خپلو کې اړم کړي الله دې معاف. او که په دا ټایم کې تا ته یو پارټي ښکاره کېږي چې دا ټولو پارټیو امتیازي حیثیت والا ده، هغه جماعت اسلامي دی. زما محترمو امتیازي حیثیت دی چې دا ټولو پارټیو په امتیازي حالت کې په یو لږه غوندې ټوله ده الحمدلله ثم الحمدلله که د هغې ناسته پاسته ولاړه خدمت دا فقط د الله د رضا دپاره دی. زما محترمو سیاست والا خبره نه کوو، ورنه ټول یو دي. وی علی رضی الله تعالی عنہ چې وکتل چې حضرت د ما نه زغره پټه کړې ده، کیس مې کړی دی. هغه قاضي ورته وی تا چې په ده باندې دعوه کړې ده نو ته به دوه ګواهان پیش کړې. توجه غواړم ډېره. اوس یو مسله کې موږ ډېر غلطېږو. یو مسله کې دا ډېره اهمه مسله ده. یو مسله زده کې، یوه مسله علما کرام فرمایي چې انسان یوه مسله زده کې د 100 رکعاتو قبول شوي نفلو نه افضل ثواب دی. ټول څوک سره سبحان الله ووایي. او په دا مجلس کې به انشاءالله چې د 100 رکعاتو قبول شوي نه زیات ثواب دی انشاءالله. مسله داسې ده چې انسان په بل باندې دعوه وکړه چا له څه ورکړي دي، قرضه ورکړې ده، او هغه بیا منکر شو چې جي زه خو نه ورکوم، او څه وایي ورته ورکړې هم هغه نه او چا چې ورکړي هغه ته وایي ته قسم وخوره. نو قسم به څه وخوري؟ اوس توجه غواړم دې خبره کې. یو انسان چا له څه مال ورکړو هغه ته پټ کړ، ده په دعوه وکړه چې جي د زمانه مال پټ کړی دی. نو چا چې دعوه وکړه دی به دوه ګواهان پیش کوي. دی به څه پیش کوي؟ دوه ګواهان پیش کوي. او که ده سره دوه ګواهان نو چا چې شی قبضه کړی دی نو دی به بیا قسم خوري. قسم به هغه نه خوري. موږ وایو چې ته وخوره قسم چې ما غشتی، ته وخوره قرآن چې ما غشتی. دا غلطه مسله ده چې هغه به سره خوري، قسم به ته خوري. هغه ګواهان پیش کوي، ته به بیا قسم خوري که ګواهان ورسره نه. علي رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې حضرت په ده باندې دعوه کوي چې زغره پټه کړې ده، ګواهان پیش کړه. وایي ګواهان شته، دوه ګواهان. یو یې ورته خپل غلام پیش کړ چې جي دا د ما ګواه دی، او یو یې خپل زوی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ پیش کړ چې حسن داسې دغه دی چې هغه دروغ ویلی شي. دا خو زموږ ایمان دی چې حضرت حسن دا شباب اهل الجنه نبی اسلام فرمایي چې دا خو د جنت د نوجوانانو سرداران دي. او تاسو ته یو ناشنا خبر کوم، کومه خوله باندې چې محمد رسول الله خوله ایښې ده، کومه ژبه چې محمد رسول الله په خپله خوله کې راولې ده، هغه ژبه دروغ ویلی شي. د ما محترمو دا خو د مو ستا ایمان دی. د
سلام جبا محمد رسول الله راولې دا هغه جبې نه دروغ څه ورته شي ما دا بچی دې به ګواهي کوي قاضي ورته حضرت که دا بچی دا چې د محمد رسول الله وسیله او نبی رسول الله د دې په باره کې ګواهي کړې چې سیدا شباب اهل الجنه دا د جنت د نوجوانانو سرداران دي لیکن ستا بچی دې د ګواهي ستا واه کې نه قبلېږي جی ګواهي نه قبلېږي اوس سبا کوجی قاضي ورته چا چې شی پټ کړی هغه به قسم خوري اوس توجه غواړم د مامو زموږ معاشرت زندگی به څنګه وای کوم يهودي چې زغره پټ کړی دا هغه قسم خوري اوس عدالت ته چې يهودي راغی هغه دا ټول معامله ولیدا چې یو امیر المؤمنین ما سره په عدالت کې یو شان ولاړ دی په کومه کټګوري کې چې زه ولاړم نو امیر المؤمنین هم ولاړ دی ما چې څه ګناه ګویه په ما باندې داو کړی دا ورنه په ده کې دا زورم شته چې زمانه په زورم اغشتی شي لیکن دې د الله د عدالت نه دومره یریږي زه دته حیران یم چې دا څنګه امیر المؤمنین دی موی هغه یهودي چې عدالت ته وخته وی کیسونه نه خبره اوته د کیسونه برستو خبره کو دا راته وایي تاسو کوم مخلوق یې تاسو کوم قوم یې قسم دې چې یې امیر المؤمنین ما سره په عدالت کې یو شان ولاړې لکه څنګه چې زه مجرم یم داسې ته مجرم ښکاره کېږي علي ورته وایي هغه قوم یو کوم چې د محمد رسول الله غلامان یو زه یم امیر المؤمنین خو په حقیقت کې ستا او د محمد رسول الله د خپل رعایي غلام سید القوم فی السفر نبی اسلام فرمایي چې قوم په حقیقت کې دا د قوم خادم وي خو موږ پوهېږو نه زه ستاسو خادم یم مو ته په دا عدالت کې برابر ورنه د الله په عدالت کې زه نشم ودرې هغه یهودي جواب کوي وایي کیس مې دربخلی دی زغره مې درکړې ده د زغرې نه خبره اوتې ده زه ګواهي کوم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله زه ګواهي کوم چې دا دین حق دین دی محمد رسول الله په حق ګویا چې پیغمبر دی الله تبارک وتعالى مسلمان کې دما محترم دا دین دی وی هغه علي رضی الله تعالی عنہ چې په عدالت کې ودرې اول خو مې در باندې کس کړو لیکن استاد نبی اسلام فرمایي المسلم اخو المسلم استاد ما مسلمان وروره د زغره کیس مې در باندې کړو دا زغره مې فی سبیل الله تا ته او بخره ټول شوک سره سبحان الله هغه داسې حسن معاشره سلام